حضرت موسی علیه السلام په قوم کې یو سړی دی او هغه ګناه یې کړی دی، جرم یې کړی دی. موسی علیه السلام نبی هم دی او موسی علیه السلام حاکم وقت هم دی. د بنی اسرائیل ټول انبیا د خپل وخت سیاستدانان هم وو او د خپل وخت حاکمان هم وو. دا زه درته نه وایم ښه، دا حدیث مبارک دی، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. د بنی اسرائیل سیاست به انبیاء وکاو. څوک وای؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. د بنی اسرائیل انبیاء دا د خپل امتونو حاکمان وو، دا د هغوی سیاستدانان وو. موسی علیه السلام د جماعت امام یوازې نه دی. موسی علیه السلام صرف د خپل وخت یو مولانا صاحب او مفتی صاحب او قاری صاحب یوازې نه دی، حاکم وقت هم دی. خلق ورله خپل مسلې راوړي، تنازعات ورله راوړي، مجرمان ورته پیش کیږي، قیدیان ورته مخامخ کیږي. دا مجرم ورله راوستلی شو. موسی علیه السلام ستادی امتی گناه کړي د بدکاری ترنه شوی دا. موسی علیه السلام په فیصله سناو کړله او د هغه وخت د تورات مطابق چې دلا سزا ورکي او د جلاوطن کوي. تغریب ورته زمونږ استادو په دې عربی ژبه کې ویل کیږي، اجلاء ورته ویل کیږي. نو د جلاوطن کوي، د کلی نه وباسي، د علاقې نه وباسي. اوس یو طرف ته د نبی وقت فیصله ده، بل طرف ته د حاکم وقت فیصله ده، ورسره دا د یو جج فیصله ده. اوس چې کله جج د چا په باره کې حکم وکي چې د نېشنلټي کینسل کوي او د ته ایگزټ ولګوي، په سعودي عرب کې زمونږ استاد مسافر پاتې کیږي. کله چې سنگینه غلطي وکي دغه حکومت هغه ورته خروج ولګي په پاسپورت باندې، بیا دې یو ورځم الته نشي تیرولای. دا غیر قانوني دی. اوس به دې خامخا د ملک نه وځي. دغه رنګ موسی علیه السلام د آسمانی کتاب د تورات د حکم مطابق دا سړی جلاوطن کو، دی ملک بدر کو. فرمایي د ځان سره د خوراک سکاک سامان رواخیستلو او روان دی. د خار نه اوتلو ځکه د بادشاہ وقت فیصله ده، ملک بدر کیږي. هغه وخت خو ایرپورټونه نو، جازونه نو، ریلوی سټیشن نه وي، ګاډي نو. خلکو به سفر پیدل کولی او یا چې به څوک ډیر خو مالدار به نو اس به ورسره، خر قچر به ورسره، اوښ به ورسره، په هغې باندې به یې سورلۍ کولی. دی خو غریب دی، ځان سره د خوراک سکاک سامان راخیستی دی او د کلي نه بهر ووتلو روان دی. کلی پرېږدي، د بادشاه فیصله ده. بل وطن ته ډیره لویه اوږده فاصله ده، منځ کې ډیره لویه مهلکه صحرا ده. ته د ځان سره د خوراک سکاک سامان راخیستی دی، ډیر کم یې استعمالی. بالاخر هغه د خوراک سامان ختم شو، د سکاک سامان ختم شو، د باندې لوږه شروع شوه، تنده پې شروع شوه. ګیر چاپېره آبادۍ په نظر نه راځي، تنې تنها دی، د شګو په صحرا کې روان دی، په ریګستاني سفر باندې روان دی. لوږه او تنده یې دې حالت ته ور ورسېدله، نور یې په جسم کې توان پاتې نه شو د تللو. دی په یو ځای کې د یو شګو په یو ډیري باندې پریوزي، د ډیر لوږې او د تندې او د کمزورۍ او د ناتوانۍ د لاسه مزید سفر جاری نشي ساتلی. ورځې شپې پې تیریږي، یو طرف ته او بل طرف ته منتظر دی چېرته قافله به راشي، د خوراک سکاک سامان به ترېنه ځان له واخلم. هېڅوک رانه غلل. د ډېر زیات لوږې او د تندې د وجې نه د ده په جسم باندې داسې کیفیت راځي، دی په خپل ځان پوه شو نور مې په دې دنیا باندې لکه چې ژوند نشته دی او نور مې لکه د دې دنیا نه چې الله رخصتۍ. دا مجرم، دا قصوروار بني اسرائیلی، دا تنې تنها په شګو باندې د پاسه پرېوتی وږي او تږی بني اسرائیلی دی په دغه ځای کې خپل لاس پورته کوي. ربا
ما اوریدلی دي ته رحیم او کریم یې. الله ما غوندې مجرم او قصوروار باندې رحم کولو سره کو ستا خزانو کې کمی راځي، رب بیا خو درنه نه غواړم. الله کو نه راځي نو الله ما اوریدلی دي چې ته خو دا او یو میندو نه ډېر مهربانه یې. زه کومې مور په دې تنده کې لیدلی وې په ما به یې رحم راغلی و، زه کومې مور په دې لوږه کې لیدلی وې په ما به یې رحم راغلی و. ربه شونډې مې وچې دي، الله ژبه مې وچه ده، رب کریمه هېڅوک مې امداد کوونکي نشته دی. ای د اویاو میندو نه زیاته مهربانه ربه، یو مجرم بنده درته خپل لاس پورته کړی دی، ماله خو لاس خالی مره واپس کوه. الله یو سوال درنه کوم، زما کمی او زما کوتاهی ماته معاف کا. دی دعا غوښتلو سره د لاس لاندې رړتاو شو او دی وفات شو. الله رب العالمین جبریل امین علیه السلام را لیږي، لاړ شه او زما محبوب پیغمبر موسی کلیم الله علی نبینا وعلیه الصلوات والتسلیمات هغه ته چې کوم دی نو ووایه چې موسی علیه السلام ستا یو امتی هغه فلانکی ریګستان کې لاش یې په دشت او صحرا کې پروت دی، لاړ شه په خپلو لاسو ورله غسل وکړه، لاړ شه په خپله ورته کفن واغوسته، لاړ شه په خپله پې جنازه وکړه، لاړ شه په خپلو نبوي لاسو باندې پې د پاسه خاورې ور واچوه او قبر ته یې ورکوز کړه. موسی علیه السلام حیران شو، دا به کوم خوش قسمته، دا به کوم متقي او پرهیزګاره امتي وي چې الله د وخت پیغمبر ته وي ته لاړ شه غسل ورله ورکړه، ته لاړ شه کفن ورته واغوندوه، ته لاړ شه جنازه پې وکړه، ته لاړ شه خاورو ته یې کوز کړه، قبر کې دفن کا. را روانیږي ګیر چاپیره ګرځي را ګرځي، هغه یو لاش ورته صرف په نظر راځي، ګوري دا خو هغه مجرم دی کوم چې د کلي ما په جرم راوباسلی دی، دا لاش به نه مراد د الله، چېرته نیک سړی به وي. الله رب العالمین جبریل امین علیه السلام را لیږي، موسی علیه السلام په دغه ځای ودرېږه، زه چې د کوم لاش د غسل د کفن د جنازې او د دفن حکم درته کومه هغه بل نه دی، هغه هم دغه لاش دی. اله شابه دله د غسل او د کفن او د جنازې او بیا وروسته د تدفین انتظام وکړه. خو دا ځلې الله رب العالمین یو ډېر د رحم او د کرم حکم ورسره را لیږي. موسی علیه السلام خپل امت کې د اعلان وکړه، ستا کوم ګناهګار امتی چې د دې سړي په جنازه کې شریک شو، ستا رب د هغه هم د مغفرت فیصله فرمایلې ده. الله اکبر. موسی علیه السلام حیران شو، د دې امتی د غسل د کفن د جنازې او د دفن نه چې فارغ شو، الله نه تپوس کوي رب کریمه د کوم عمل تا ته قبول شوی و؟ الله دی خو د جرم او د قصور د لاسه ما د خپل کلي وطن نه وباسلی و. الله رب العالمین ورته فرمایي زما خوږه پیغمبره موسی علیه السلام ستاسو رب ډېر حیاناک دی. حدیث قدسی کی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا الفاظ را نقل کی، ان ربکم حیی، ستاسو رب ډېر حیاناک دی، کریم ډېر عزتمند دی، یستحیی عبده